الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. محترم اوریدونکو، د نورانی قاعده درس مونږ شروع کړو. هغه په تجوید سره د تجوید موافق مونږ وی چې نورانی قاعده به وایو. د ټولو نړمبه دا چینل د یوټیوب دا سبسکرایب کې، ویډیو لایک کې، کمنټس په ورکه که خدای باندې ولګي دا مخې ته ضرور شیر کې. په دې نیت باندې چې څومره داسې خلق ته چې هغه د قران کریم تلفظ په صحیح طریقه باندې نشي کولای، یا مطلب دا دی هغه قران کریم خو ویلی شي الفاظ ټیک نشي ادا کولای، یا قران کریم یې زده کړی نه دی، د قاعده ضرورت ورته دی، نو چې هغه ته دا ورشي بغیر د تمهید نه منګه چې کوم دی په خپل سبق باندې شروع کو. تختی نمبر 1 مفردات، دا به تاسو ته په سکرین باندې ښکاری. تختی نمبر 1 مفردات. مفردات د مفرد جمع دا یوازې لفظ ته مفرد ویل کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. اولنې حرف پدې کې دی الف. الف وس ګوره، دا د الف نه تر یا پورې تقریبا 29 حروف دي، او دا 29 حروف د 17 مخارجونه ادا کیږي. مخارج د مخرج جمع ده، او مخرج ویل کیږي د حرف دراوتو زید. د کم زین چې حرف راوځي هغه ته مخرج ویل کیږي. نو د دې سره سره موږ به الفاظ وایو، حرفونه به وایو، او د دې سره مخارج به وایو. غوره او بهتره طریقه دا ده چې زه دا سبق تاسو ته وایم او تاسو سره شیشه آینه پلاس کی، او تاسو ځان لا داسې نیسه او د خپل خولې ته، شونډو ته او د غرنګي غاښونو ته پکې ګوره چې زه په کومه طریقه ادا کوم، په هغه طریقه باندې تاسو ادا کوئ. اولنې حرف ته الف. ګوره په الف کې 3 حروف دي، یو خو الف، بل لام اور بل فا. دا الف په قران کریم کې دا الف دا داسې کرخه چې دا الف دا په قران کریم کې د ا आवाज ورکی. ها د ا आवाज ورکی. دا ا چې دی نو دا راوځي د خولې د خالی زینه، ها د خالی حصے نه سړي د خولې داسې आवाज شي. ا د دې خالی حصے نه چې کوم دی دا ا راوځي आवाज به داسې نیږي. لکه مثال کې به موږ ورکو صراط. تاسو ته په سکرین باندې راشي صراط، صاد دی، را دا، الف ته اور طا دا. نو په منځ کې الف راغلی دی صرا صرا، نو دا د ا आवाज ورکی. ښه نو ا راوځي د خولې د خالی زینه. ورپسې لفظ لام دی، هغه مخرج به ان شاء الله په خپل ځای باندې وایو، خو بل حرف پکې راغلی دی په الف کې فا. نګورا برنی دواړه غاښونه دا زه تاسو ته په داسې انداز باندې وایم چې بیخي د عوامو سره تعلق ساتي، او عوام په اشارو باندې او په دې باندې چې کوم دی دا او پیژنې. ښه د برنی دواړه غاښونه دا یو غاښ او دا یو غاښ، تاسو ته بخکاری دا غاښ او دا غاښ. دا چې کله د لاندې شونډې د لمدې حصے سره ولګي، ګوره دا شونډه ده، د دې شونډې 2 حصے دي، دا لمده حصہ ده دا، او دا د شونډې وچه حصہ ده. نو برنی دواړه غاښونه دا او دا چې کله د لاندنې شونډې د لمدې حصے سره ولګي د دې سره، نو د دې نه فا ادا کیږي. نو تاسو به وایئ الف. ګوره لکه دا شونډه ما بره کړه الف، دا 2 غاښونه زما په دې شونډه باندې پراته دي په لمده حصہ الف. اوس که چېرته ستاسو نه د دواړه شونډې یو ځای شوې نو بیا به ټیک نه، بیا به د دې نه جوړ شي الف. الف خطا دی او الف غلط دی، تاسو به وایئ الف. ټیک شو. او بل دا چې الف داسې به هم نه وایئ، الف داسې به هم نه وایئ، بلکې وایئ به الف. ټیک شو. دا نننې سبق
ان شاء الله تعالی امید ساتم دا زمونږ نننی سبق دی ان شاء الله په کلاره به سبق زیاتو خو اولنی درسونه دي نو خبرې پکې لګې سیوا شي بیا چې ان شاء الله مخارج شروع او مخ وړاندې باندې زو ان شاء الله سبقونه به په ترتیب سره ډیر وایو اور تاسو نه دا امید ساتم او دا تمه ساتم چې ان شاء الله تعالی تاسو به کوشش کوئ او زمونږه ملاتړ وکوي د دین په خورولو کې او خلقو ته رسولو کې وما علينا الا البلاغ المبين.